أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. مخی آیتوں کی سلیمان علیہ السلام داغی خط تذکرہ وشولا کہ ملکہ سبا تا بلقیس تے لے گلو اور داغی مضمون ارداو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علی واتونی مسلمین. توحید بیان اور تابعداری در رسول اللہ اور دری خلاف ورزی غم کو دا خط بیان کو اخفل کابینہ تا سمر مغاکان چو سرداران اغیط بیان کو او بیتنا مشورہ غختلہ چوستو کو. قالت یا ایوہ الملأ افتونی فی امری. اوئی دے اے سردارانو اے مشرانو افتونی مالا پوخ جواب را گئی. افتا ستوئی کلک مضبوط جواب ای فتوی ورکللا مضبوط خبرہ دیو کللا فی امری زما پریکار کی زما دی معاملہ کی. یعنی او خط راغلے دے او دا بیرشی سرکشی مکوئی زمان تابداری اکئی نو سنگ سرینڈر شو آغی تا تسلیم شو او کنا مقابلو کو دی بارہ کے تو آئے. مقصد دین آغداو او عام طور بانے مسئلہ دادا شکلا اللہ رب العالمین بادشاہ لا خو وزیران ورکی ماوکار داغت صحیح روال او کله چې مشورې والا وزیران هغه خراب شي او بادشاہ بیا څه کولی شي اخو حکم پاس کوي ولاندې داغې نور ته وي نور ته وي دې سره دا کسان دې سره چې وي دا صحیح نه وي خو لیکن دې داغې په مشوره باندې عمل وکړه نو په دې باندې بچ کړه اور اس کو اللہ پاک والا اسلام توفیق ورکړه. دا جنگ چې دی کنه دا ارس کولی شي زناوري هم کولی شي. جنگ د جنگ نظام بچ کول دا د هوښیارو خلکو کار چې بغیر د جنگ نه هغه فائدہ حاصله کی کم چې په جنگ حاصلېږي او تو جنگ ونه کې هغه فائدہ هم حاصله کی. دا هوښیارتوب دیو جنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض جنگوں کے جہادوں کری اور بعض جنگوں کے جنگ پر خود ہے کارا دا جنگ نعرے کے دلے جنگ 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 کفارو سسکول لیکن نبی علیہ السلام آغا جائے کی جنگ نہ دیکھر بلکہ صلح اکرل حدیبیہ کی صلح اکرل او تاغی صلح کی آغا خیر و آغا فائدہ ہوا کہ نور و جنگوں کی دمرا فائدہ نہ ہوا او قرآن ورطا فتح ویلی دا یو فتح ہوا انا فتحنا لك فتحا مبینا فتح ہوا. ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون. نمزو کون کے دیو کار تردی چی تشهدون تاسو حاضر یئی تو پوری چی تاسو یو معاملہ کے حاضر نہیں تاسو پارے کے مشورہ نہیں راکڑی زو اغکار نکوما دم خوالے دینا مشورہ کی. ہر یو ادارہ چی چاہیے کہ مشورے سرکار کی ہر یو کور چاہیے کہ مشورے سرکار کی ماغی کی خیر اور برکت بھی
داغي کارونه هغه روان او چې ځان ځالي یو ځان لا بل ځان لا بل ځان لا نو هغه سره فساد جوړي خرابواله هغه جوړي علي رضی الله عنه تا یو ځل خلق وې ادا سوجدا ابو بکر صدیق رضی الله عنه دور کې خودمره خراب دینو د عمر فاروق په دور کې دومره خراب دینو تا په دې وخت کې دومره جنگونه ولې کې ورته تاسو خبرې ته وګورئ یعنی پیغمبران هغه د مرتبه او د مقام خلقو خیال او لحاظ نه کړي مخامخ ورته خبرې کړي یو کس راغی او نبی صلی الله علیه وسلم ته وی اعدل انصاف کوا الله نو درګه انصاف کوا نبی علیہ السلام ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل زه خو پتا سو کې د ټول نه زیات الله نه یریدون کې اسمان علماء امانتدار غني او تم امانتدار نه غني زه خو الله نه ډیر یریدون کې تم ته وایي چې انصاف کوا ځکه انصاف نه کوم نو څه به انصاف نو داسې صحابه کرامو هغه ته قسم خبرې کېدلې نو یو خبره علی رضی الله عنه ته دا وکړه شو صاحب وخت کې خو جنگونه ډېر روان دي صدا حالات نشي کنټرول کولای او نشي قابو کولای داغي په وخت کې خو ورته سمدم هغه له څومره څه جواب ورته وی د ابوبکر او د عمر رضی الله عنه په دور کې مونږ داغي سره مشوره ورکوونکو او نن ما سره تاسو مشوره راکوونکي په دې وجه کار خراب داغي وزیران او داغي مشیران مونږ او زما وزیران او مشیران تاسو غونډه خلک دي د دې وجه دا حالات خراب دي نو خپل ځان ته نو ګورئ چې مونږ څه کوو او په ما باندې الزام کوئ خو تاسو خراب کړی نو دا یو ښه صفت ده او قرآن کې ذکر شوی دي صحابه کرامو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکرہ د مشورې بارے وشاورهم فی الامر اے پیغمبر دې صحابه سره مشوره کوا په معاملې کې غټ خبرې راځي نو تور سره مشوره کوا شاورهم فی الامر انسان ودانوي بس خپل عقل باندې بس یې ځوامداري ټول کوي نه دا چې عامه غټ خبرې راځي نه خبرې مخه ته راځي نو هغه کې مشوره پکار او د صحابه کرامو حالاتو بیان شوه و امرهم شورا بینهم ذیدا معاملات ذیدا کارونه او مشورې سره په خپل میانس کې شورا بینهم او مشوره کې یو خبرې خیال ساتل هغه پکار داغه خبره هغه دادا لکه مثال په تور باندې موسی خان سے یو خبر وکړه عطا الله به خبر وکړه رحم الله خبر وکړه بل خبر وکړه ټول خپل رائے پیش کړل اوس داغه مشوره چې څوک اخلي نو معاملہ او اختیار با هغه ته سپارل شي هغه به سوچو کی هغه چې کومه خبره خوښه شو هغه به واخلي چې دا کار کوم او کې دې چې دا کوم شي چې هغه ټول کې د هیڅ خبره خوښه نه شي خپل ذهن ته یو خبر راغلی چې دا کار وکړو نو دا ټول به دې ته غاړه کېږي چې دا غي خبره ومني څوک بدانوي چې هو زما مشوره نه منله زمړه موږ خپل د سر ودرېږو موږ ته داو کا دانه کې دا چې خبرې چا کړې تاسو ټول ته معلومه د احد په موقع باندې مشوره وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو مشوره وکړه داغي خلاف وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډیرو خلکو داغي مشوره ونه منله یو خپل چې کوم رائے وا د باج صحابه واغي مطابق کار وکړو 300 خلک هغه واپس کول په څو ځبانه فلار باندې jihad نو واپس کول نبی اسلام ملګرتیا پرې خدل ولي واپس کول وې زموږ مشوره ونه منل شو موږ ته وی چې دا او دا نه کوي دا ونه کړ واپس کړ هغه څوک خیال پکار دی ٹھیک ده ته الله پاک تعالی یو مقام درکړې مرتبه راکړې دا مشوره ورکا لیکن کستا مشوره نه منل شي تکبر بنه کوي غرور بنه کوي لوی بنه کوي چې زما خبره ولې نه منل شو کدي چې خیر نه کړ او بیا چې کله مثال په تور باندې تا یو مشوره ورکړې ده هغه چاونه منله هغه مشر اسلام مشوره ونه منله
په بل مشوره باندې عمل وشو او هغه بل مشوره کې نقصان رااله جب هم ته خبرې نه کوي وګوره ما د توی چې داسې مکه وې داسې وکړي چې نو منل نو دا کار وشو چې مشوره وشو لګنه نو مشورې نه بعد چې کار شوی هغه کې بیا خبرې نه کوي که نقصان رااله که ګټه رااله احد لا رسول الله صلی الله علیه وسلم روان شو مشوره د منافقانو نه منل شو احد کې څه وشول او یا صحابه کرام شهیدان شول او ډیر بدترین طریقې سره هغه قتل کړي شول د صحابه کرامو سترګې راوباسلې هغه کافرانو غوږونه ولا کټ کړل شونډې ولا کټ کړلې پوټې ولا کټ کړلې په داسې طریقه چې اندامونه ولا ټوکړې ټوکړې کړل ګېډې ولا وچیرلې دومره ظلم پاغي کې هغه وشو او بیا منافقانو به خبرې کولې چې زمون خبره نه منله دا څه نو څوک وسوي چې راوي په حق مشورې سره چې کوم کار شو به سره کوي دا خو الله طرف نه کله امتحانات مرادي کوي مشکلات هغه مرادي نو ته بیا هم فساد او شر هغه نه جوړه لو کارو نو قدر الله وما شاء فعل وتغوش قالوا نحن اولو قوة واولو باس شديد وې دې چې موږ طاقت واليو عدد واليو عدد واليو مونږه باډای واليو مونږه وسلو واليو طاقتونو واليو دې ته وکړه او ډیر دلدا کیږي کنه چې ظاهري طاقتونه د جسم طاقتونه د وسلي طاقتونه د نظری په مقابله کې هغه فعل شي ډیر دلدا کیږي ته په دواړو ته ګوري کنه صرف ظاهر ته نه ګوري لکه مثال په تور باندې خلک دی هغه سره ډیره عجیب قسم وسله ده ډیره غټه ټیکنالوژي ده ورسره لیکن هغه ټیکنالوژي خو خپل کار نه کوي کنه ټیکنالوژي لهم صحیح مضبوط کسان په کار دي صحیح کردار والا صحیح اخلاق والا صحیح معاملات والا خلق ولا په کار دي لیکن کاغذ شرابیانی هغه بدکار خلک یو جناکار خلک نو بیا باغی سکی هغه چې دنیا پیسو ته نه ټینګيږي او پیسې ورور کې او خرچيږي هغه بیا څوک نو خيار کسي هغه چې کلم د جنگ خبره کیږي د دوه حالات ته ګوري ظاهري تیارې سره ده او دا کس چې ده د ځلنا د اخلاق د معاملات او کردار دا څنګه ده عمر فاروق رضی الله عنه ته ما دي کړه ویلو کړه وی اوادي قیمتي او مزیدار تور نه پکار بلکې د تورې لپاره مضبوط لاسوم پکار دي لاسوم مضبوط پکار دي دیو جی الحمدللہ تر قیامت پوری څومره کافران چې ډیر طاقتونه ور سره او ډیر زیات تعداد دی ډیر وسلی ور سره لیکن د مسلمانانو مقابله ان شاء الله نشي کوله ولی مسلمانانو الله پاک لاس مضبوط ور کړي ایمان ولا مضبوط ور کړي دا عقیده دا زلو دماغ به ولا مضبوط ور کړي دغه چیزونه دومره اهمیت نه لري څومره چې دا چیزونه چلون کی هغه اهمیت لري دا مضبوط پکار نو داود علیہ السلام هغه واقع کې تیر شو هغه برتیشو د طالوت په لخر کې د طالوت لخر هغه لګو کنو 313 کسان لکچسان مقابله کې جالوت او داغه لخر مضبوطی او ډیر زیاتو لیکن څه وشول فهزموهم باذن الله شکست راوړ جالوت په قتل اور رب العالمین یو واقعہ بیان یو اصول بیان کړ کم من فئه قلیله غلبت فئه كثيره باذن الله ډیر دلال ډلا پډې ډلا باندې غالب کی د الله په توفیق سره اصل کار خود الله دې کړ اصل طاقت خود الله دې کړ ان القوه لله جميعا ټول طاقت د الله په اختیار کې ده طاقتونه الله په اختیار دا خود خلق او اعمال وی چې هغه نه یا فتح جوړ شي یا چې شکست جوړ شي اعمال نه جوړ اصل چیز دار دې دې کوشش هغه پکار واعد لهم ما استطعتم من قوه طاقت کی هغه ظاهریم او طاقت هغه ظلم
څنګه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مؤمن د کمزوري مؤمن نه غوره دی. نو هغه مطلب صرف دا نه چې باډي جوړه کړي، مضبوط ایمان والا مؤمن هغه کمزور ایمان والا مؤمن نه غوره دی. او دا رنګي یو مؤمن دی، مسلمان دی، ځان مضبوط تیار کړي، مهنت کولی شي، کوششونه کولی شي، هنرمند دی، دی غوره دی دا هغه مؤمن نه چې هغه یو طرف ته ځان ډډه ته کړی دی. تاسو ګورئ تلبیس ابلیس کی یو روایت ذکر کړی دی د عمر فاروق رضی الله عنه. هغه به کله کله ځوانان ولیدل نو ډېر خوشحاله به شو چې داسې مضبوط ځوانان دي زما په ملک کې، داسې مسلمانان دي. لیکن کله چې تپوس ته یې وکړو د هغه په باره کې یوه پته ولګېدله چې دی خو څه کار روزګار نه کوي، څه کار نه کوي، نه د دین په کار کې مصروفه دی، نه دنیا په کار کې مصروفه دی. روایت کې راځي سقط عن عینیه، د عمر فاروق د سترګو نه باغ وغورځېده، هغه قدر عزت هغه ختم شو د عمر فاروق په نظر کې رضی الله عنه. ولی هغه پوهېدل که نه بېکاره لپاره دنیا ته الله نه رالیږلې، دې وجې سزا به یې ورکوله هغه کس لا چې یو کار د دنیا یا د آخرت یو مصروف نه و، سزا به یې ورکوله. اوس که هغه قانون دلته کې جوړ شي نو ډېر خلک به چې تاڼه کې پراته وي، ډېر هوښیار داسې کسان ډېر ښه ځوانان بس صوباړي راغستي دې ته کار ویلی، نه روزي ګټي مور او پلار دپاره حلاله روزي، او نه چېرته دین په کار کې لګیایي، دین په کار کې ځان مصروفه کوي. دغسې بس خوراکونو ته پراته دي، ګیمونو ته پراته دي، او لوبو او تماشو ته پراته دي. قالوا نحن اولو قوة، ویدی چې مونږه طاقت والیو، واولو بأس شدید او سخت جنگ والیو، والامر الیک، اختیار تا ته حواله دی، فانظری نو ګورا ماذا تأمرین، چې ته څه حکم کوې. امر الیک ټول خبره خو ستا چلي، مونږ ستا د آرډر په انتظار یو. دې کې دا معلومه شوله که چېرته کې یو زنانه مشره شي په نارینهو باندې، نو دا نارینهو د دې عقل به دی بیا نه استعمالوي. اوس دوی دلته سوچ نه کوي چې دا کوم کس مونږ ته دا خبر را لېږلی، خط را لېږلی دی، د هغه د طاقت اندازه ولګوو، هغه سره مونږ مقابله کولی شو که نه شو کولی. خو لیکن اوس دا وایي چې دا مشره زمونږ چې دا زنانه ده، مونږ نارینه یو، که ورته یو چې مقابله نه شو کولی، وایي چې څنګه سړي یې مخامخ راشه. اوس که جنګ دلته کې پکار دی که نه یې پکار، خو جنګ کوه، نو روانې به کېږي، خیر به پکې بس روانې به. قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها، وی چې یقینا بادشاهان کله چې راننوځي یو ښار ته یو کلي ته، افسدوها نوروان کی هغې لره خرابي کی. دا وایي دا تاسو څه خبرې کوئ، د جنګ خبرې کوئ، جنګ چې څه خیر دی. او بیا هغه بادشاه دی، بادشاه او بادشاهان چې یو ملک باندې لاړ شي نو هلته کې ډېر لوی فساد جوړ شي، هغه ملک تباه شي. او جنګونو تاریخ ته ټول وګوره، جنګ کې لکه مثال زموږ د یادونه تاسو ولګوئ، اول د عراق او د ایران جنګ وشو 8 کاله، څه پکې وشول؟ 8 کاله جنګ. افغانستان د روس، افغانستان امریکي جنګ، د کویت او د عراق جنګ، بیا په ملکونو کې فسادات، کوم خیر پکې راغلی؟ قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. اوس دا دغه نورو بادشاهانو په څانګه ګڼي چې یاره دا هم یو بادشاه دی، راضي به او خلک به بې عزته کړي او ذلیله به یې کړي. حالانکې پیغمبرانو او د مسلمانانو د ایمان والو جنګ او د کفارو بېدینه خلکو جنګ، په دې کې د ځمکې اسمان فرق دی. څومره اصول هغه بیان شوي قرآن حدیث کې چې تاسو به جنګ کې هم د دې خبرو خیال ساتئ. برحال دا ورته وایي چې
د دې انجام ډېر خراب. هوښیار انسان هغه چې هغه یو کار کوي یو خبره کوي نو ریزلټ ته سوچ کوي د دې انجام څه دی، نتیجه یې څه ده، بیا هغه خبره کوي بیا هغه کار کوي. فساد کله کله هغه داسې خلک کوي چې ظاهر کې ورته ګوري چې هغې کې ډېر لوی خیر دی. لکه مثال دا خلک کفار په مسلمانانو بمباریانې وکړي او بیا به ټرکونه را رواني، دا څه دي لکه دا غوړي دي او دا اوړه دي او دا دي دا ولې دا دلته کې چې دی دهشتګردو باندې حملې وشولې او دا نور خلک هم پکې متاثره شول. اوس ډاکټران هم راغلي دي او خوراک او غوړي دا ټول څیزونه دا ورته ورکړی کېږي. مونږ یې تاسو سره که ذاتیات نشته تاسو په چېرته راځي. مونږ ډېر ښه خلک کتابونه به هم راشي کتابونه هم ویښولی کېږي تعلیم حاصل کړي. دا کار وکړه دا ډېر ښه خلک دی. نه فساد دی، دا خواله نه دی، دا فساد دی. چې کوم د ګېډې والا خلک دي چې هغه هم ځان سره کړي ګېډې والا خلک او د دې فساد نه ذهن ورواړوي. وګوره یو حدیث تاسو واورئ چې تاسو پوه شئ په فساد وینه تویول او ظاهري عملونه دې کې څومره یعنې خیال پکار دی. هغه ظاهري اعمال هغه به دوړه شي، هغې ته به نه کتلی کېږي. څه لګیا یې که نه ښې خبرې کوه، څه لګیا یې که نه چې ډېر اوږده اوږده رکعتونه مونځونه کوه، تلاوتونه کوه، روزي ډېر نیسه، خیراتونه کوه. خو دا تا چې کوم کار شروع کړی چې د خلکو وینې تویی بس دغه ستا د رواني دپاره ډېر دی. ته روان کړی ته خراب کړی چې ته خلکو وینې تویی. په ذکر اذکار په دې باندې کار نه کېږي. وګوره سلسله احادیث الصحیحه کې حدیث صحیح حدیث د شیخ البانی ذکر کړی. نبی صلی الله علیه وسلم موږ روان دي، صحابه ورسره دي، دې کې یو ځای کې یو کس په سجده باندې پروت دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک دی چې دی وژني. یو کس توره راوباسله داسې ویې پړکوله، لیکن بیا وایي چې د الله پیغمبره هغه کس څنګه ووژنم چې هغه وایي چې الله نه سوا حقدار د بندګۍ نشته، لا اله الا الله محمد رسول الله وایي، څنګه یې وژني؟ دې کې بیا چې دی نبی صلی الله علیه وسلم خبره وکړله. یو کس بل توره راواغستله او هغه یې وپړکوله، خو بیا یې لاس ورپېده. ویې د الله پیغمبره داسې کس څنګه ووژنم چې هغه په سجده باندې پروت دی او لا اله الا الله محمد رسول الله وایي. نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل که دې وجلی دی نو دا به اوله فتنه وی او آخرنۍ فتنه. اولنۍ او آخرنۍ فتنه به وی بس دا به ختمه وي، بیا به زما امت کې فتنې نه وي. د هغې وضاحت وروسته بیا دې حدیث کې دی. نبی صلی الله علیه وسلم لاړ، یعنې مونځ پرې وکړو، مونځ نه رالی او کس لا په سجده کې دی. عبادت دی وګوره، کس لا په سجده کې دی. علي رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم بیا ولېږه ته ورشه کس به څوک وژني، هغه یې زه وژنم، علي زه وژنم. نبي علیه السلام یو څه وژلی شي خو که تا ته میلاو شي. هغه لاړ ویې کته راویې کته کس نشته. رالی نبی علیه السلام ورته وي کس دې ووژو؟ وایي نه پته مې لګي چې چېرته لاړ. نبی صلی الله علیه وسلم وفرمیل که وژلی دي نو زما په امت کې به دوو تنو ترمنځ هم اختلاف نه وي راغلی تر قیامت پورې. یعنې دا کس دومره خراب کس و چې د ده نسل نه به داسې خلک پیدا کېږي چې هغوی به فساد کوي، شر والا خلک به وي، رواني به کوي او دا ظاهري اعمال به یې نه. دې وجې نه علامه اجوري رحمت الله علیه په شریعه کتاب کې لیکلي و یو کس دی هغه اوږده اوږده رکعتونه کوي، منځونه کوي، ډېر منځونه کوي، نفلونه کوي، هغه ډېر زیات تلاوتونه کوي، ډېر زیات ذکر اذکار کوي، ډېر زیات روزي نیسي، ډېر زیات سخاوتونه کوي. په هغې باندې نه دوکه کېږي کله چې هغه مسلمانان وژني. مسلمانان وژني، قتلوي یې، بس دا شر دی، دا فساد، دا روان انسان. نن تاسو سوچ وکئ
چې دا فساد په خلکو کې په څنګه عجیب عجیب طریقو سره د شیطان ورنن باسلی دی په خلکو باندې با دا تباه دي دا خو سم د دې خواړو ایمان نشته د دې خواړو ته عقیده نشته دی دا خواړو د سره مسلمانان نه دي دې ته چا مسلمانان ویلي دې ته چا مؤمنان ویلي دا خبرې به شروع کي او وی ورولای بس دا وی جهنم ته لېږل پکار مسلمانان ګناهګار مسلمانان به او هغې پسې رشي د هغې وجلو پسې ولګي او بانا به ځان له دا ولټوي چې دی دا ګناه کوي دا ګناه کوي دا ګناه کوي بهرحال رب العالمین دې مونږ او زمونږ نسلونه د هر قسم فتنو او فساد نه هغه وساتي قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه وی کله چې بادشاہان داخل شي یو کلی ته افسدوها نوروانی کی وجعلوا اعزة اهلها اذلة او ګرځي داغه عزتمن خلق ذلیلان ډیر عزتدار خلق په جنگونو کې اب عزت شي ډیر مغوري خلق عزت شي دای کورونه هغه عزت شي وجعلوا اعزة اهلها ذلة وكذلك يفعلون دیو دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایا دا بعض خلک ناپوهي دا خبرې جوړې شي وای پریده کنه ودی چې د امریکا دی حمله وکړي او د انډیا دی حمله وکړي او دا خلک دې ټول کوتره کړي او دا کړي او دا کړي چې دې چې تاسو دا خبرې اورېدلې دا څومره خرابه خبره ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو د الله نه دا سوال مه کوئ چې جنګ دې وشي دا سوال به ونه کوئ چېرې جنګ دې ونښلي او د کافرو او دا دې وشي او دا د مسلمانانو او د کافرو جنګ دې ونښلي ولې جنګ کې ډېر زیات نقصانات دا اسلام کې جهاد کوي نو خو ډېر مجبوریانو د وجې کېږي خپله خو جنګ نارې نه وایي وایي جنګ مه غواړئ ها که چېرته جنګ در باندې مسلط شو کافر در باندې رالل نو بیا ورته ټینګ شي بیا تقسیم هسې به نه جنګونه وکذلک یفعلون څنګه چې یعنې بادشاهان کوي دا کارونه کله روان کي او عزتمن خلک بې عزته کي دغسې کار به کوي دغه بادشاهان دا بادشاه چې دی دی به یې داسې کار وکړي اوس صحیح معلومات ورته نشته چې دا خو د نورو بادشاهانو په شان نه دی دا خو عزتمن خلک بې عزته کوي نه دا خو بې عزته خلک چې دی هغې د عزت والا دین ته راغواړي ذلیله خلک راغواړي چې خلکو اسلام کې داخل شي چې عزتمن شي ولې عزت چې دی هغه د الله په دین کې دی اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم